حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې د قیامت په ورځ به د الله تعالی د عرش د سوري لاندې درې قسمه کسان وي. یعنې د قیامت هغه سخته ورځ چې هیڅ یو سوری به نه وي او نور به مخکته وي، هر یو انسان به په پریشانۍ کې وي. درې کسان داسې دي چې الله رب العزت به د خپل د عرش د سوري لاندې دوی ته ځای ورکوي. یو هغه کس دی چې دی صله رحمي کوونکی وي، د خپلو رشته دارانو سره، د خپلو والدینو سره، د خپلو ورونو سره دی صله رحمي کوي. په خاندان کې دی د هر یو انسان خیال ساتي، صله رحمي کوي. دا انسان دا به د قیامت په ورځ باندې د الله رب العزت د عرش د سوري لاندې وي، چې په هغه ورځ باندې به د الله رب العزت د عرش د سوري نه علاوه بل سوری نه وي. دې کس ته به الله رب العزت د خپل د عرش د سوري لاندې ځای ورکوي چې کوم یو انسان صله رحمي کوي. او په دنیا کې الله رب العزت دې انسان ته دا انعام ورکوي چې کوم یو انسان صله رحمي کوي، الله رب العزت پر د انسان رزق زیاتوي، د ده رزق به ډېر زیات فراخ وي او د ده په عمر کې الله رب العزت برکت اچوي. نو د صله رحمۍ په وجه باندې په دنیا کې دا انعام الله رب العزت انسان ته ورکوي چې د په عمر کې برکت ډېر زیات وي، بل د په رزق کې به ډېر زیات برکت وي. دا خو دنیا کې انعام شو. په آخرت کې څه انعام شو؟ نو په آخرت کې د ټولو نه غټ انعام دا دی چې دغه انسان به د الله رب العزت د عرش د سوري لاندې وي. الله رب العزت به د انسان ته د عرش د سوري لاندې ځای ورکوي. نو یو کس دا شو. دویم نمبر باندې هغه زنانه ده چې دا به د قیامت په ورځ باندې د الله تعالی د عرش د سوري لاندې وي. چې د کمې ښځې زنانه خاوند وفات شو او د دې واړه واړه بچي دي او د دغې بچو د پرورش په وجه باندې او د دغې بچو د تربیت په وجه باندې دا زنانه بل خاوند ونه کي. صرف په دې وجه باندې بل خاوند ونه کي چې بل خاوند به زما د اولاد، زما د دې بچو بیا صحیح تربیت ونه کي. نو په دې وجه باندې دې ښځې واده ونه کو. دغه ښځه چې دا چې صرف د خپل اولاد په وجه باندې هغې خپلو نفس او خپل خواهشات دومره دباو کړل چې بل واده یې ونه کو، نو دغه ښځې به ته به الله رب العزتو د قیامت په ورځ باندې چې د الله تعالی د عرش د سوري نه علاوه به بل هیڅ سوری نه وي، الله رب العزت په دغه ښځې ته د خپل د عرش د سوري لاندې ځای ورکي. او دریم نمبر باندې هغه کس دی چې د طعام تیار کو، روټۍ تیار کړله او بیا یې غریبانانو، یتیمانو، مسکینانو ته دعوت ورکړو. روټۍ تیار کړه، طعام یې تیار کو، خپل طعام دا بیا د په غریبانانو او مسکینانو باندې وخوړلو. دا درې کسان داسې دي چې الله رب العزت به د قیامت په ورځ باندې دې انسانانو ته او دې کسانو ته د خپل د عرش د سوري لاندې ځای ورکوي. د قیامت هغه سخته ورځ چې هیڅ یو سوری به نه وي د الله رب العزت او د عرش نه علاوه، دا درې کسان دوی ته به الله رب العزت د عرش د لاندې سوری ورکوي. یو هغه انسان دی چې دی صله رحمي کوي، د خپلو رشته دارانو، د والدینو، دغه شانو د خپلو خویندو سره، د رونو سره ښه احسان کوي. نو دې ته به الله رب العزت د عرش د سوري لاندې ځای ورکوي او الله رب العزت پر دې انسان عمر زیاتوي، د ده په رزق کې به برکت وي. او دویم نمبر باندې هغه زنانه چې دا ځوانه د خاوند وفات شو، بل واده په دې وجه باندې نه کوي چې زه به بیا د خپلو ماشومانو پرورش ونه کړی شمه، د دوی به صحیح تربیت ونه کړی شمه، صرف په دې وجه باندې دوی بل واده ونه کو. نو دغه ښځه دا به د قیامت په ورځ باندې د الله رب العزت د عرش د سوري لاندې وي. او دریم نمبر باندې هغه انسان چې د طعام تیار کو او په هغې کې د بیا غریبانان او مسکینان او فقیران را اوښتلو او په هغې باندې د خپل طعام وخوړلو. دا درې کسان دوی ته به الله رب العزت د قیامت په ورځ باندې د خپل عرش د سوري لاندې ځای ورکوي. حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دوه قدمونه داسې دي چې الله رب العزت ته ډېر زیات خوښ دي. دوه قدمونه داسې دي چې الله رب العزت ته ډېر زیات خوښ دي.
یو هغه قدم چې د فرض ادا کولو په وجه باندې واغستلی شي. کم یو قدم چې د منځ دپاره واغستلی شي او د الله رب العزت د یاد دپاره واغستلی شي، دغه قدم الله رب العزت ته ډېر زیات خوښ دی او الله رب العزت په دې انسان نه ډېر زیات خوشحالیږي چې کم یو انسان د الله رب العزت د یاد دپاره روان شي او د الله رب العزت او د فریضې د ادا کولو دپاره روان شي او دی چې کم قدم اخلي، دغه قدم الله رب العزت ته ډېر زیات خوښ دی. نو یو هغه قدم چې دی دا د فرض ادا کولو دپاره واغستلی شو، د الله رب العزت د یاد دپاره واغستلی شو، دغه قدم الله تعالی ته ډېر زیات خوښ دی. او دویم نمبر باندې هغه قدم چې د چا محرم د ملاقات دپاره اوچت کړلی شي، رشته دار سره ملاقات کیږي یا د خپلوانو سره د چا ملاقات دپاره چې کوم قدم اوچت کړلی شي، دا قدمونه الله رب العزت ستا ډېر زیات خوښ دي. په دې وجه باندې هر یو انسان سره په ښو اخلاقو سره پیش راتللو. نبی علیه صلات وسلام وفرمیل چې دا هم یوه نیکي ده چې انسان د بل مسلمان سره په ښو اخلاقو سره په خنده پیشانی سره پیش راځي، دا هم نیکي ده. او دغه شان چې بیا یو انسان یو مسلمان د بل مسلمان سره لاس میلاو کی نو د هغې څومره ثواب دی. نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې کله یو مسلمان د بل مسلمان سره خالص د الله تعالی د رضا دپاره لاس میلاو کی، مصافحه ورسره وکي، دا نو چې دنیا سلالت شه د هغې دپاره، نه، خالص د الله تعالی د رضا دپاره لاس میلاو شو، سلام وشو، مصافحه وشوه. نو نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې دې اجر څونه دی چې کله دې دواړو لاس میلاو کو، مصافحه یې وکړله، نو دې دواړو د لاس پرېښودلو نه مخکې الله رب العزت د دې دواړو ګناهونه، صغیره ګناهونه الله رب العزت معاف کوي. چې کله دوه مسلمانان میلاو شي، دوی مصافحه وکړله، لاس یې میلاو کو، د دې دواړو د لاسونو د پرېښودلو نه مخکې الله رب العزت د دې دواړو صغیره ګناهونه معاف کوي. په دې وجه باندې د دې ډېر زیاتو ثواب دی. او یو روایت کې دی نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې کم یو انسان په سلام کې فعل کوي، اول سلام کوي، دا نو چې صبر وکړه زه سلام نه اچم دا بل بیا راباندې اول واچي، نه، چې کم یو کس لومړنی سلام کوي او دی په سلام کې فعل کوي، نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې دغه انسان دا د تکبر نه بری دی چې څوک په سلام کې فعل کوي. په دې وجه باندې چې موږ او تاسو چا سره میلاویږو، چا سره ملاقات کوو، دې خبرې انتظار نه کوو چې صبر وکړه دی په ما باندې سلام واچي یا صبر وکړه دی ما باندې سلام نه اچي نو زه هم پرې نه اچم، نه، چې چا سره میلاویږو د ثواب په نیت سره د الله تعالی د رضا دپاره د ټولو نه مخکې موږ او تاسو په سلام کې فعل